عظیم نعمت دی. دا ټولو انسانانو دپاره یو ښه شی دی. څوک څه بد امني غواړي دا در حقیقت کې د انسانیت قاتل دی. اول خبره ده کاغذات مال، شناختی کارت یا پاسپورت دا د انګریز رواج نه دی، دا د مسلمانانو یو رواج دی. خو کاغذات مال کیا 2 نمبری قابل برداشت نه دی، شناختی کارت کیا 2 نمبری قابل برداشت نه دی، پاسپورت کیا 2 نمبری قابل برداشت نه دی. مو دا آواز لګوو چې کاغذات مال یو اټل حقیقت دی. دا شیرشاه سوري دور نه روان دی. امیر دوست محمد خان څه کله پاکستان نه و جوړ هغه دور کې دیوانې کار شوی دی. مو صرف دا یایو چې مونږ دغه ځینه د انګریز دور کې د جهاد په واجې اوچت شوي یو. زمونږ ځمکې یک طرفه به طور سزا دا نورو قومونو سره کړي شوي دي، موږ دا نه منو. یو کس دا خبره کوله چې شناختی کارت مانی کاغذات مال نه مني، دا څنګه دی؟ موږ دا آواز کوو چې شناختی کارت زه د خوخیچیانو نه منم، د هزاریو شناختی کارت نه منم. ته غیرو قومونو ته شناختی کارت جوړوي چې هغه دلته ځمکې نشته، دا په یو آیین و قانون کې نه دي تسلیم. بله خبره ده موضع بوجه منصهري کې یو علاقه دی، هغې باندې شریعت بینچ سپریم کورټ آف پاکستان فیصله ورکړې دی چې د کاغذات مال د واجب العرض کوم دستاویز اندراجات دي دا د آیین اسلامي قوانین اسلامي داغه متصادم دي. دلته به ټول قومونه مساوي هلته هغه کې حقوق لري. مو اول دا پر یاد کوو چې کاغذات مال باندې زور ما ورکوه. مری معاهده شوي دی هغې مطابق قبایلي روایات، جرګه، کاغذات مال، امثلجات دا ټول شیونه منځته راوړلی شي، یو انصاف مطابق فیصله وشي چې امن بحال وي، مری معاهده ماته نشي. که بیا کاغذات مال باندې زور ورکوي چې خامخا کاغذات مال منم نو بیا لبیک مودي ته تیار یو. خو ته به بیا ترې منګال نه ما سره حساب کوي، ته به ما سره د ترې منګال لټه به مو راواخلو. هلته کومو خلکو قومونو چې هغه سره ظلم زیاتی شوی دی به ختم شي. کسکی لنډیوان کې کوم آباد و غیر آباد، فیموده و غیر فیموده ځمکه د هغې انصاف وشي. ملانې کې چې منګالو کلی دی او ملانې نه پاس سفر یې هلته یې منګالو کلی دی، کاغذات مال کې موجود دی د هغې انصاف وشي. ملا باغ کې هلته لسیانیا موجود دي، څمکنیا موجود دي، منګال باز منګال په نامې باندې انتقال شده ځمکه موجوده دی، هلته د انصاف وشي. ټیکي منګال کلي د انصاف وشي، چینی کلی د انصاف وشي، میکې والا د انصاف وشي. مو به راشو پراچینار ته. پراچینار ځمکه 75% هندواني دی. هندو ډانډ څه پراچینار کوم هغه چیک پوسټ جوړ دی، کومه دروازه جوړه دی، دا بنیادي د هندوانو دی. ما پلار نیکه هندو سره ظلم ونه کړو، هغه سره انصاف وکړو، تو ما باندې هغه ظالم شوي، دا ځمکې تنها ځان ته تقسیموي. دغو قومونو ټولې دغې پراچینار سراسره غیر آبادې ځمکې سره تعلق دی. هلته به انصاف کوي. ته به مندت و سام دی، خچن کلی دی، وزه دی، همدارنګې علمشیر سره خیشکي دي، هغه کې آباد و غیر آباد کلي دي، اګرې کلی دی، زیرات کلی دی، پېښوري کلی دی، او همدارنګې برمځای دي، برمځای کې یعقوبي دي. دغو ټولو کلو څخه انصاف کیدای شي. تحریک حسینی، انجمن حسینیه، هغوی د انصاف مطابق د اهل بیت و فرماداتو مطابق ما ته حقوق راکړي. لبیک بیا به مونږ اوچات شو. کنی دا ځمکې والا قومونه دا ملیخیلو نه دوا نه کوي، ولې نه کوي؟ زه هغه سره متعلق نه یم. دا مندورۍ باندې دوا نشي کوی. دا څو قدمه مخکې له شیرزي خاوره دی یعنې نه کېږي. د تیندو د خاورې کاغذات مال نشته، داسې کې ته ماته کاغذات مال پیش کوي، دا به سراسر ظلم وي. مو یو کاغذات مال صرف خپلې چردیوالۍ خپلې آبادې ځمکې حد پورې قابل قبول دی، غیر آبادې ځمکې کې قطعا قابل قبول نه دی. او که بدي باندې زور ورکوي دا به کورمې کې انصاف عملي نشي بلکې بدامني به پیدا شي. مو همدا پیغام ورکوو چې راشوئ آیین اسلامي ته کینو، اهل بیتو پرموداتو ته کینو. کچې ته د اهل بیتو په قانون کې دا وي چې پراچینار ټوله ځمکه به زه صرف یوې فرقې بنیاد باندې یو قوم ته ورکوم او بل وچور کې حق نه وي، دا به ظلم وي. مو یو پراچینار کې ارد ګرد ټولو قومونو ته حصه ورکا، مساوي حقوق ورکا، نو عدالت به هم هلته وي. لشیرزي ته ورکا، منګال ته ورکا، غلجې ته ورکا، وتیزي ته ورکا، څمکني ته ورکا، خو هر قوم ته د هغه افرادو مطابق ورکا. دا ځمکه تنې تنها د اهل تشیع نه دی، د توري قوم نه دی،
مولک سنگی ملک د تویلا ته التیا چمکنای آباد دی دالتیا چمکنای دی تاریخ نه ثابت دی دغه پکې وړې باندې تاریخ کوهاټي سرکړي وکیل لیکلی دی چې دغه پکې وړې باندې اتلس چمکني انګريز سره شهیدان شوي دي د انګريز کنوایي په هغه باندې په سنگینی نه تیره شوه ملکانې اغزې نه تقسیمېدې نو سنگینی نه چې ما غار ما چردوالي ما آباد او غیر آباد انګريز هغه پسې رګي دا هیڅ یو قانون کې قابل تسلیم نه دی همدا پیغام یې کوو چې امن صرف اور صرف قبایلی روایاتو هغه اټل روایات هغه متواتر روان دي هغه باندې بحال کېدای شي او دینه ما سوا هیڅ قسم عمل نشي بحال کېدای وما علینا الا البلاغ د کورمې تنظی دي دا 2007 کې د کورمې حالات داسې وو چې دا کورمه ټوله اور وه بیا د مو د شیا سني کېناستو اسلام آباد کې مري کې یوه معاهده وشوه هغه معاهدې په نګرانۍ کې مو 50 شیا 50 اهل تشیع 50 اهل سنت مو یوه معاهده وکړه چې د هغه معاهدې مري معاهدې نامه هغه مسله د مو د عرض کوو حکومت ته چې د مو ټولې مطالبې چې دي مو د مري معاهدې مطابق دا فیصلې کول غواړو مو حکومت اولا دا مطالبه کړې ده چې د مو مري معاهدې مطابق مو اهل تشیع سره یا بلشیل سره یا برمځای سره مو هیڅ قسم ته زیاتی قبر نه کوو د مري معاهدې مطابق مو فیصلې کولو ته تیار یو اولنامه حکومت ته ویلي دي پاتې شو دا خبره چې مو خپلو کورونو کې ناستو حکومت 2 ورځې کاڼی کېښله چې تاسو به مرچو کې ناستو ډال دوز به نه کوو مو خپل پرامن مرچو کې ناستو حکومت د حکومت هغه لاندې کاڼي لاندې هغوی مو باندې یرغل وکړ د مو کورونه د مو ښځې د مو زنانه د مو ماشومان بې ستره کړو مو باندې د حکومت کاڼي کې د مو په کورونو باندې یرغل وکړ مو یې بې ستره کړو مو یې مړه کړو نو مو دا خبره کوو چې دا کورمه بنیادي دا د بنګاخو د څمکني دی د هغه دلیل دا دی چې بلشخیل نه واخله د زیړان کنډوه پورې دا څمکنی دی بدما بوغکای څمکنی دی علي بیګم د ګورنر سیکرټري و هغه کیمخیله دی هغه خوجک مسې دی د دنګیلا شبلان خپله جنګ حق دی د مو شا سره د شمیلاتو مسله دی هغه لګیا دی فرض که خو مو بدقسمتي دا دی چې په کورمې کې حکومت ډېر کمزوری دی او وجه دا دی چې د پرچینار شیا یو خپل ځان ته ریاست دی دلته هغه نه پوج مني نه ادارې مني نه سیول حکومت مني څو ورځې مخکې جوسي خپله دا خبره وکړه چې زه به دلته کوم خلک شر فساد جوړوي هغه خلک به زه نه پرېږدم هغوی ای پی آر کاټ کې چې ای پی آر یې کاټ کې عبید هغه بیګم پرونه پریس کانفرنس وکړی هغه پر چینار کې ورسره دی هغه باندې هغه گرفتاری نشي کولی ته ای پی آر راکټې ای پی آر باوجود ته گرفتاریا نشي کولی د ما کسان کورونه نه راوړي نو حکومت ته زه داسې حکومت ته زه یو افسوس کوم چې دا کوم حکومت په مو باندې کورمې کې مسلط شوی دی ما بنه زه تا داسې امید کې ویر کړم د تا په واس باندې د ما ماشومان د ما ښځې د ما نران تباه او برباد شوي وو تا زه مرچوی نه کوز کړم او تا را باندې شهر وخې جوړلو 1500 کسان هغوی د ما په مرچې باندې اټیک وکړی د ما کورونو ته ورونه واچولو د ما د مړې وکړو هغه د ما دغه ډي پي او برګیډیر ډي سي اے سي نه ټولو نه د مو دا په زور مطلبه دی چې عبید هغه د فوراً ګرفتار کړی شي که چېرته دا ګرفتار نه کړی شو چې کوم ای پی آر د ما په سنیانو د ما په کسانو باندې کړی دی هغه د فوراً ختم کړی شي د ما د 2 کسان کوم جیل ته چولی دي هغه د رخا کړی شي ته بالکل حکومت 100% ته ناکامې په کورمې کې دویم نمبر د ما جلندر پروت دی جلندر کې خلک پراته دي غیر د ما د لاندې هغه ما سره پراته دي روډه پورې علاقه ورته خلاصه دی جلندر کې د منظرې کې شاید تا د ما ویښ کې پراته دي دغه کې هغه ما زبر هغې کې هغه ته روډه پورې وطن خلاص دی زه مرغی چینې کې پروت یم ما باندې تللی راولي هغه بندی روډه پورې ما ته وطن نه راکوي دا کوم یو نظام دی دا کوم یو سیستم دی حکومت دومره کمزوری دی چې د مو د حد نه بهر هیڅ مثال نشته دویم نمبر هغه ټیمه پورې کورمې کې امن نشي راتلی چې څو پورې د شیا اپریشن نه وي شوی
ایران نه ورته وسلې رسي د مړي ورته ساز رسي د ایران جنډه په پرچینار کې لګېږي سره د پاکستان حکومت نه مني د کورمې حکومت نه مني بس آخر د مو ته وایي چې د مو حکومت نظام د نه چلېږي ته وځه کورمې نه انشاءالله مو د کورمه حکومت ته بیا پرېخلی شو خو شاته زه حکومت هغه نه پرېږدم کورمه نه پرېږدم ډېره مهرباني ډېره مننه